أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم ترى آياتان ذكرتلي إلى الملأ أغدلتا من بني إسرائيل چې د بني اسرائیل نوا من بعد موسی رستو د وفات د موسی علیه السلام نا اذ قالوا کلا چې دی وی لنبی لهم نبی خپلتا ابعث لنا مقرر کا زمون د پارا ملکن یو داسې بادشاہ نقاتل فی سبیل الله چې مونږ جنگ کو په لار د الله تعالی کې. قال وی پیغمبر هل عسیتم آیتاسو نزدی ان کتب علیکم کچر فرض کړی شي پتا سو باندې القتالو جنگ کول الله تقاتلو دا چې تاسو به جنگ اونکه. قالو دی اوی وما لنا او سو شو زمون د پارا الله نقاتل فی سبیل الله دا چې مونږ به جنگ نکو په لار د الله تعالی کې. وقد اخرجنا او حال دا دی چې یقینا مونږه استلی شویو من دیارنا د کورونو خپلونا و ابنائنا او د زامنو خپلونا فلما کتب علیهم پس هر کلا چې فرض کړی شو په دی باندې القتالو جنگ کول تولو دی مخواړولو الا قلیلا منهم مگر لگو کسانو د دینا والله علیم بالظالمین. الله تعالی خپوی دی په ظالمانو. د جهاد ترغیب شروع دی د دې زنا د سپارې تر اخره پورې د بنی اسرائیل یو واقعه بیانیږي او مقصد دی امت ته تعلیم او تنبیه ده چې تاسو د بنی اسرائیل په شانته نشئ. چای په خپل پیغمبر ته وی چې زمونږ د پاره یو بادشاہ مقرر کا چې مونږ دغه په امارت کې جنگو کو جهادو کو او چې کله پیغمبر ول بادشاہ مقرر کو نو بیا په بادشاہ باندې مې اعتراضات شروع کړو
او چې پخپله د جهاد مطالبه کړې وه د جهاد نه بیا وروسته شو. نو مقصود دی امت ته تعلیم دی چې تاسو دای په شانتي کېږئ مه. صحابه کرام رضی الله عنهم رستو شوي نه دي، ولیکن دا حفظ ما تقدم په طور باندې، یعنی اسې نه چې آینده کې دغه شان تاسو کې. تر اوسه خو تاسو اطاعت کوئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، کم حکم چې راځي تاسو پې عمل کوئ، لیکن اسې نه چې آینده کې تاسو رستو شئ. نو څنګه چې بني اسرائیل ذلیله شو، نو اسې نه تاسو سره هم دقه معامله به وشي. واقعه بیانېږي چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه 1100 کاله مخکې بني اسرائیل انتهایی کمزوري شوي وو. دی ټول ډلې ډلې شوي وو او د روم او د مصر په منځ کې، یعنی د فلسطین او د مصر په منځ کې قوم عمالقه آبادو، او دا د عاد د زویو عملیکو دغه اولادو، انتهایی طاقتورو زورورو او افرادو په لحاظ سرم ډیرو. دی په بني اسرائیلو باندې حمله وکړه او اکثر شهیدان کړو، ډیر زیات گرفتار کړو. د دې چې کم سرداران او بادشاهانو د بني اسرائیلو دای 440 زامن یې گرفتار کړو، سره بوتلو، او چې کم پاتې وو پای باندې جزیه مقرر کړه. د تورات بلاشي نسخې وسوځولې او ځان سره وړې، تر دې چې دې سره یو صندوق او تابوت چې ورته وایي چې پای کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تبرکات موجود وو. پاکې تورات یو اوریجنل نسخه پرته وه، د اسحاق علیه السلام کمربندو پکې، دارنګې نور چې کوم د بني اسرائیلو د پیغمبرانو تبرکات استعمال شوي څیزونه پکې موجود وو. دا ډېر ناشنا بابرکته صندوق و. بني اسرائیلو به چې کله په یو علاقه باندې حمله کوله، به دا صندوق به خپل مخې ته وړو، د الله تعالی مدد او نصرت به راتلو، او دشمن به چې هر څومره زورور او ډیر به و، هغوی به مغلوبه شو، بني اسرائیل به غالبه شو. چې کله بني اسرائیل په خواهشاتو کې مبتلا شو، نو دا همیشه د الله تعالی قانون دی چې الله تعالی په دې باندې یو زورور قوم مسلط کو. نو دا قوم عمالقه رالو، په دې باندې حمله وکړه، یو هغه صندوق یې دې نه وړو، او نور ډېر بلا خلک یې گرفتار کړو او بلا خلک یې جلا وطن کړو. په دې وخت کې بني اسرائیلو کې نبی نه موجود او نه پکې بادشاه او نبوت چې په کوم خاندان کې را روانو، د بني اسرائیلو چې کوم خاندانو پای کې نبوت را روانو، نو پای کې هم څوک نبی نه پاتې، صرف یو زنانه پاتې وه چې د هغې هغه ټیم کې د حمل نه وه. نو دی دا زنانه په یو کمره کې بنده کړه، او مقصد دا وکړه چې الله تعالی وله زوی ورکړو، نه خو به نبي شي، او که چېرې زوی نه و لور وله الله تعالی ورکړه، بیا مونږ څه چل وکړو، نو هغه لور به په هلک سره بدله کړو، بل چا سره، او هغه به نبي کو. ځکه چې بني اسرائیلو د بل چا نبوت مننه، د بل خاندان او د بل نسل نه نبي نه منو،
هم د دکه خاندان نه منو پای کې صرف یو زنانه پاتې وه هغې زنانه په کمره کې الله تعالی ته دعاګانې شروع کړې چې یا الله ماله نارینه اولاد راکړي الله تعالی دا دعاګانې قبولې کړې او الله تعالی وله زوی ورکو نو هغه له دې نوم اسماعیل کېښودو اسماعیل د سمع الله دعائي چې الله تعالی د ما دعا اورېده او قبول یې کړه نو اسماعیل مانم دکه ده چې الله تعالی زما ایل عربی الله تعالی ته وي او اسمغه د سمع نه د اورېدلو نه هغه اسماعیل چې کله عبراني ژبې ته وړېدو نو اشماعیل ته جوړ شو دا سین په شین سره بدل شو نو دغه نبی ته شموئیل یا اشماعیل ویل کیږي او شمعون وتم ویل کیږي شمعون اصل کې سمعون د سین سره او سمعونم د سمع الله دعائي نه دی چې الله تعالی دې زنانه دعا اورېده او قبول یې کړه ځکه ورته سمعون وي هغه سمعون چې کله عبراني ته کنورټ شو نو هغه سین په شین سره بدل شو شمعون تی جوړ شو دا د یو نبی دو نمونه دي اشماعیل یا شموئیل او یا شمعون دې زنانه ته عجوز ویل کیږي او دیزی ته ابن العجوز وای دی شموئیل یا اشماعیل ته ابن العجوز وی د بوډۍ زوی ندام صرف دک یو زوی الله تعالی دی لور کړو هغه الله تعالی لوی کو تورات علم الله تعالی ورکو چې کله الله تعالی هغه نبی جوړ کو ناغراغه او بنی اسرائیل ته وی چې زه الله تعالی نبی کړم هغه ته ستاسو نبوت دلیل څه دی چې ته نبی وی دی وخت کې مونږ به الله غومنو چې ته نبی چې زمونږ د پاره یو باصلاحیت امیر او بادشاه مونږ له مقرر کا چې مونږ د هغه په نگرانۍ کې او سرکردګۍ کې مونږ قوم عمالقه سره جهاد وکړو او بادشاه هم داسې بادشاهي چې د هغه په لاس مونږ ته فتح هم میلو شي نو دا دوی په خپله مطالبه وکړه دغه نبي نه چې زمونږ دپاره یو امیر او بادشاه مقرر کا ځکه جهاد بغیر د امارت نه نه کیږي او بغیر د امیر نه نه کیږي د جهاد دپاره دوه خبرې دا ضروري دي یو اجتماعیت او دویم امارت چې اجتماعیت هم نی او امارت هم نی جهاد نشي کېدی افراد تفریح به وي بیا خانه جنگی به وي او که امیر شته لیکن اجتماعیت نشي بیا هم جهاد نشي کېدی په مکی دور کې امیر و اجتماعیت نو امیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل موجود دی لیکن اجتماعیت لا نشتا د صحابو جماعت لا مستقل برابر نه دی د کار سړي ځان له په پټه باندې موږ کو اجتماعیت به څنګه جوړېدو اخو ایمان باری انسان پټ ساتو په مدني دور کې بیا چې امیر خو مخکې نه و او اجتماعیت هم جوړ نظم هم جوړ شو د صحابو یو مستقل جماعت جوړ شو نو بیا د جهاد حکم راغی نو د جهاد دپاره دا دوه خبرې ضروري دي امیر هم بیا داسې امیر چا به ترغیبونه هم ورکړي خو لیکن هغه کې دونه د قوت او طاقت او صلاحیت پکې وي چې که د هغه په ماتحتو کې چا
خلاف ورزي وکړه د امیر د حکم نه چې هغه له سزا بیا ورکولی شي. امیر دې ته ویل کېږي چې د هغه په خپلو مامورانو باندې هولډ دي چې هغه د هغوی باندې باقاعده قبضه کولی شي، په خبرې مني او د امیر احترام او عظمت د مامورانو په زړه کې وي. او که دې مامورانو کې چا قصدن خلاف ورزي وکړه چې هغه له سزا هم بیا ورکولی شي، نو دې ته امیر ویل کېږي. نو د جهاد دپاره دا دوه خبرې ضروري دي. نو هغه بادشاه دې ته ووایي چې ټیک ته دا پیغمبر ورته وایي چې بادشاه به ستاسو لپاره مقرر شي. چې بادشاه مقرر شي نو جهاد حکم به بیا راشي. ولیکن ستاسو عادت دا دی د مخکې نه چې تاسو شروع کې جذبه کې او د پیغمبر نه مطالبه وکړئ چې مونږ له دا حکم راولېږه، مونږ له دا حکم او مونږ له جهاد، لیکن بیا عمل ګورې نه کوئ. او واضح دلیل دا دی چې تاسو په خپله موسی علیه السلام ته ویلو ستاسو مشرانو چې زمونږ دپاره یو کتاب پکار دی، یو قانون د شریعت پکار دی. او چې بیا موسی علیه السلام ستاسو په منشا او په چاهت باندې کوه طور ته لاړو او الله تعالی ورته تورات شریف ورکړو، نو تاسو بیا نه منلو که نه. تاسو چې دا احکامات خو ډېر سخت دي او مونږ خو دا نه منو، او آیا دا کتاب تاله الله تعالی درکړی دی او که نه تا ځان راوړی دی. چې څنګه ستاسو مشرانو دا چون چرا بیا کولو، تاسو به هم دغسې کوئ بیا. لیکن قوم ورته وایي چې نه، دې وخت کې د جهاد دپاره مونږ سره باعث هم موجود دی. هغه دا دی چې ګوره مونږ باندې قوم عمالقو حمله کړې ده، زمونږه زامن یې گرفتار کړي دي او بوتلي دي، او زمونږ بلا خلک یې جلا وطن کړی دی. نو مونږ د کورونو نه جدا شوي یو، د کورونو نه یې مونږ ایستلي یو، او زمونږ زامن هلته کې په حوالات کې دي. زمونږ دپاره خو دا باعث شته چې مونږ به جهاد خامخا کو، خو صرف د امیر پکار دی چې امیر به څه وکړي. قرآن کریم اجمالاً خبره کی چې پیغمبر د دې لپاره بادشاه مقرر کړ طالوتو. نو دی په بادشاه باندې بیا اعتراضات شروع کړو چې دا خو غریب دی او د سره خو د کمزوري خاندان نه دی. خیر بیا د هغې لپاره اوږده سلسله ده، خو قرآن کریم دلته دونه خبره کی چې دی په خپله د جهاد مطالبه کړې وه او د امیر مطالبه یې کړې وه. بیا هغه بادشاه او امیر چې دې ته ووایي چې تاسو به په دې نیر باندې تېرېږئ، نو اول خو به د سره اوبه نسکئ، خو که چېرې څکئ نو یو چونګ اوبه به څکئ او زیاتې به نه څکئ. نو په کار خو دی چې د امیر اطاعت یې کړی د بادشاه، ځکه د امیر اطاعت دا واجب دی. نبی علیہ السلام وی بخاری شریف کې روایت دی چې تاسو به د امیر خبره منئ اگر چې د امیر حبشي ولینی او کأن راسه زبیبتنو، که د هغه سر دومره ړوکی دی لکه د اوسکې برابر دی. تمثیل دی چې دومره د شکل نه داسې دی او سر یې داسې دی، لیکن دی امیرو، دا اطاعت واجب دی. نبی علیہ السلام به چې بیعت اخیستو د صحابو نه، نو په بیعت کې به یو دا خبره وه چې علی السمع والطاعت، تاسو به د امیر خبره اورئ
او بیا پای باندې عمل کوئ. بایعنا علی عید رسول الله صلی الله علیه وسلم علی السمع والطاعت. جابر بن عبدالله رضی الله عنه وی والنصح لكل مسلم. مونږ په دریو خبرو بیعت کړو چې د امیر خبره به اورو، اطاعت به کو، منو به بیا، او مونږ به هر چا سره خیرخواهي به کو. نو د نبی علیه الصلاة والسلام د بیعت لومړنۍ خبره چې د امیر خبره به اورئ، سمعنا واطعنا خبره به کوئ. نو دې خلکو د امیر په کار چې اطاعت یې کړی وي، اوبه یې د سره څکلې نه وي، لیکن دی چې په امیر ورله نو ورله پې دومره یې وڅکلې چې بیا پاڅېدو نو صرف د شمار 313 کسانو چې هغوی چا پکې اوبه وڅکلې او چا پکې بلکل ونه څکلې. نو هغه 313 کسانو خو بیا جهاد وکړو، بادشاه سره، جالوت بادشاه سره، قوم عمالقه سره، او الله تعالی له فتح ورکړه. لیکن اکثریت چې وو نو هغوی د امیر خلاف ورزي وکړه. نو قرآن کریم چې اکثرو خبره ونه منله او بعضو خلکو خبره ومنله. نو دا تنبیه او خبرداری دی امت ته چې تاسو د هغوی په نقش قدم باندې روان نشئ. الم تر الی الملأ، آیا تا نه دي کتلي الی الملأ هغه ډلې ته، ملأ ډلې ته او جماعت ته وایي. د ملأ اصل کې لفظي معنی ډکولو، دا د ملعون نه دی. عرب وی، عرب اصل کې دا خبره هغه ځای کې کی چې کله خلک چینی ته راشي او هغوی سره بالټي او مشکیزي او لوښي وي، او هغوی راشي او د چیني نه خپلې مشکیزي ډکې کړي او دا لوښي سم برابر ډک کړي. دغه وخت کې عرب وی چې ملء الوعاء، وی هغوی لوښي ډک کړو نو سم یې ډک کړي به. ځکه چیني او پخوا زمانه کې لرې لرې وی، یو سړی به چې چیني له راغی نو لوښی به یې ښه برابر ډک کو. نو دغه وخت کې عربو ملء الوعاء وایي، یا ملأ الوعاء، هغه لوښی یې سم زیات ډک کو. نو په دې ملعون کې او په ملأ کې د ډکولو معنا ده. عربي تمالأ القوم، چې کله دا قوم په یو خبره اتفاق وکړي او مشوره وکړي. دې ډلې ته او جماعت ته ملأ ځکه وایي چې دیم ځای ډک کړي وي. او دا اوس عام طور د سردارانو او د بادشاهانو او د معززو خلکو دپاره ملأ استعمالیږي. وقال الملأ، سردارانو وی، بادشاهانو وی، امیرانو وی. دې سردارانو ته، اشرافیو ته ملأ ځکه وي چې دیم ځای ډک کړي وي. دی چې یو ځای کې ناست وي نو باروب انداز کې ناست وي، نو مجلس په ډک ډک ښکاري. او یا دا چې د دې د هیبت نه د خلکو زړونه ډک وي، انسان بیا یریږي د دې د هیبت او د رعب او د وقار نه. الم تر الی الملأ، آیا تا نه یې کتلي هغه جماعت او ډلې ته، من بني اسرائیل، چې دا ډله د بني اسرائیلو نه وه. دا من دپاره تبعیض دی، ټول بني اسرائیل نو، د بني اسرائیلو بعضې، ځکه بني اسرائیل خو هغه د موسی علیه السلام د زمانې نه را روان دي. دا پکې یو ډله یو جماعت و. من بعد موسی، وروستو د موسی علیه السلام نه،
یعنی من بعد وفات موسی علیه السلام وفات شوی و د هغه د وفات نه ډیره زمانه بعدو اذ قالو کله چې دی ووی لنبی پیغمبر ته دی خپل پیغمبر ته وی لنبی لهم پیغمبر خپل ته یو دی لنبیهم او یو دی لنبی لهم دواړو کې فرق دی چونکه دا پیغمبر لا دی پوره پیژندلی نه و دغه وخت کې چې کله هغه پیغمبر دیدو چې زه ستاسو نبی ما نو دی له هغه پوره پیغمبر نو پیژندلی او نه د هغه له اتباع کړې وه نو قرآن کریم ځکه لنبی لهم وی او نبیهم هغه ځای کې ویل کېږي د لام نه بغیرو نبیهم یا نبیهم چې کله خلق دا نبی وپیژني او خلق یې ومني د زړه نه نو بیا نبیهم ویل کېږي او چې کله دی لا پوره منلی نی نو بیا لنبی لهم دا فرق دی په دواړو کې اوی دی نبی خپل ته چې سموئیل او یا اسماعیل علیه السلام ابعث لنا مقرر کا زمونږ دپاره بعث اصل کې په عربی کې پورته کولو ته وي چې د ځمکې نه یو څیز پورته کې پایسې دې ته بعث ویل کېږي یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا خلق چې سبا قیامت کې د قبرون نه پاسي نو دی بسې مونږ چا راپاسولو د قبرون نه نو خلق به ملاستي په ځمکه باندې په قبرونو کې نو راپورته به کړي من بعثنا مونږ چا راپورته کړو نو چونکې د دې نه مخکې نبي چې د بادشاهان نو په بني اسرائیل کې بادشاهت ختم شوی و نو گویا کې بادشاهان ملاستو په ځمکه باندې نو ځکه دی و چې مونږ ته اوس راپورته که ابعث لنا راپورته که زمونږ دپاره او یا معنا مقرر که زمونږ دپاره ابعث لنا مقرر که زمونږ دپاره اقیم لنا ملکن یو بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ او د بادشاہ غرض بسوی غرض دا چې مونږ جنگ وکړو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې یعنی دغه په امارت کې به مونږ جنګیږو به دغه به مونږ اتباع وکړو ځکه جنگ بغیر د امیر نه کیږي او امیرم بیا صلاحیت والا پکاري چا په جنگ باندې پوهیږي جنگي امور باندې پوهیږي داسې هر یو امیرم نه چا کې دا استعداد وي یا کې لیډرشپ موجود وي بغیر د لیډرشپ نه هیڅ هم نه کیږي دی وخت کې دنیا کې د مسلمانانو چې د زوال شکار دي په 56 اسلامی ممالکو کې اصل کې امیر نشته دی د امارت صفات په چا کې نشته دی مسلمانان هم شته دی خلق هم شته افراد هم ډیر زیات دي وسایل هم ډیر زیات دي لیکن افسوس دا چې په یو اسلامی ملک داسې انسان نشته چا کې الله تعالی صلاحیت دا ایښودی وي هر یو بس مړ دی هر یو مړ شوی دی د امارت صلاحیتونه ناپید شوي دي امیر چې کله راشي نو بیا هغه مړه خلک بیا راپاسي او دا الله تعالی چا چاله ورکي سلطان محمد فاتح د 19 کالو نوجوان دی 19 کالو څه عمر الله تعالی پکې صلاحیتونه ایښودي وو هغه قسطنطنیه چې هغه فتح کړې ده 19 کالو په عمر کې محمد بن قاسم د 17 سال نوجوان دی
لیکن الله تعالی پکې صلاحیتونه ښودي وو. هغه محمد بن قاسم هغه راځي دا دیوبل ته کراچۍ ته او سند ته دغه فتح کی د 19 کالو د 19 کالو هلکو، خو دې ته صلاحیتونه چې الله تعالی چا کېښودي وي. نو اصل کې مسلمانو کې امارت صلاحیتونه نشته دی. ابعث لنا ملکا نقاتلو، مقرر که زمونږ دپاره یو بادشاه. امام مهدی علیه السلام کې به الله تعالی صفات ښودي وي. د 40 سال عمر به وي، لیکن الله تعالی پکې ناشنا صفات ښودي وي. او مسلمانان را جمع کی، متفق به کی، متحد به کی، او بیا به دغه د جنډې د لاندې به جنګېږي به. نن مسلمانان متفقول ګران دي. ملکن نقاتل چې مونږه یو بادشاه چې وجنګېږو په لار د الله تعالی کې. قال وی پیغمبر هل عصیتم، آیا نږدې تاسو؟ پیغمبر ته چونکه دې د عادتونو پته وه چې تاسو همیشه دغه خلک یې چې ابتدا کې ښه په جذبه کې په جوش کې، خو چې کله حکم راشي نو بیا وروستو شئ، بیا خلاف ورزي کوئ. هل عصیتم، آیا نږدې تاسو په معنی د قارب سره. عصا معنی اصل کې شاهد او توقع ساتلو. د پیغمبر خبره استفهام انداز کې وکړه، حالانکه خبره یقیني وه چې تاسو به رستو کېږئ د حکم نه، لیکن خبره د استفهام نه وکړه. چېرې داسې نه چې داسې به کېږي بیا. ان کتب علیکم القتالو، که چېرې ولیکلی شي، لفظي معنی کتبه لیکلو، او چې کم کار ولیکلی شي نه مضبوط او پوخ شي. خلو قسم د کاڼي لکیره ده، د کاڼي کرخه ده، نه روانېږي. نو دا فرض حکم تم ځکه ایره پاره کتیبه رای چې دا هم ولیکلی شو، گویا کې فرض کړی شو. علیکم پتاسو باندې القتالو جنگ کول. الله تقاتلو، دا الله تقاتلو برامخ کیو عصیتم سر به ولګو. ان هل عصیتم الله تقاتلو، ای تاسو نږدې نه چې جنگ به ونه کې، که دا جنگ په تاسو باندې فرض کړی شي. قالو دی ویو ما لنا، او څه شوي دي زمونږ دپاره، یعنې مونږ به څنګه جنگ نه کو. الله نقاتل فی سبیل الله، دا چې مونږ به جنگ نه کوو په لار د الله تعالی کې. جنگ خو د جهاد خو به د الله حکم وي، او د الله حکم خاصې مونږ به منو، خو د الله حکم سره سره دوه باعث موجود دي. یو دا چې د مونږ کورونه مونږ ایستلي شوي جلا وطن کړی شوي یو. دویم دا چې زمونږ زامن گرفتار کړی شوي دي. وقد اخرجنا، او حال دا دی چې یقینا ایستلي شوي یو مونږه من دیارنا د کورونو خپلونه. دغه زمونږ په علاقو باندې ای قبضې کړی وي. قوم عمالقه پورا علاقه باندې قبضه نه وکړي، لیکن بعضې کلي یې دی اغستي وو. د بني اسرائیلو چې کوم علاقې وي نو څه علاقې هغې اغستې وي، قبضه یې کړی وي. و ابنائنا، او د زامنو زمونږ نه، ځکه زمونږ 440 زامن معززو هغه یې گرفتار کړي دي، هلته کې بوتلي دي، او په باقیو باندې جزیه مقرر کړې ده. فلما کتبه، قرآن کریم اجمالا خبره کی. الله تعالی دی له بادشاہ مقررم کو، لیکن چې کله مقرر شو جهاد حکم راغی نو دی خلاف ورزي وکړه. فلما کتبه، پس هر کله چې فرض کړی شو علیهم په دې باندې القتالو جنگ کولو. جنگ علی فرض کیږي چې مخکې امیر وي. دا امیر د مقرریدو نه مخکې جهاد حکم نه راځي.
نو گویا کې اول بادشاہ مقرر شو، بیا د جهاد حکم راغی. تولو دی مخ واړو، تولو چاته شا کولو وي، دی شا کړلی نه مخ یې واړو. د سنا عن القتال د جنگ کولونه. الا قلیلا منهم مگر لګو کسانو د دینا. دغه 313 کسانو تفصیل یې مخکنو آیتونو کې را روان دی. والله علیم بالظالمین، الله تعالی خبردار دی، خپوی دی په ظالمانو باندې. الله تعالی ته مخکې نه پته وه چې دا خو دې وخت کې دی جذبه را چې بادشاه مقرر کا او جهاد حکم دی راشي. الله تر مخکې نه پته وه چې دی به رستو کېږي به خلاف ورزي به کي. آیا تا نه دي کتلي هغه ډلې ته د بني اسرائیلو نه چې وروسته موسی علیه السلام نه وه، کله چې دی وی پیغمبر خپل ته مقرر که زمونږ دپاره یو داسې بادشاه چې موږ به جنګ وکړو په لار د الله تعالی کې. وی پیغمبر آیا تاسو نږدې یئ که چېرې فرض کړی شي په تاسو باندې جنګ کول، دا چې تاسو به جنګ ونه کوئ؟ دی وی څه وشو زموږ دپاره دا چې موږ به نه جنګېږو په لار د الله تعالی کې، او حال دا دی چې یقینا ایستلي شوي یو مونږه د کورونو خپلو نه زامنو خپلو نه. هر کله چې فرض کړی شو په دې باندې جنګ کول، دی مخ واړو مګر لږو کسانو دینه. الله تعالی خبردار دی، پوه دی په ظالمانو باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم او اویدی تا پیغمبر ددی ان الله قد بعث لكم یقینا اللہ تعالی مقرر کړی ستاسو دپاره طالوت ملکا، طالوت لره بادشاه. قالو دیوی انا یکون له سرنگی بوی د دپاره الملک بادشاہی علینا پمونگ باندې ونحن حق او حال دادی چې مونږه زیات حقدار یو بالملک ببادشاہ سرا منه ددنا ولم یؤتا او حال داری چې دتا نه دی ورکړی شوی ساعتم من المال فراخی د مال. قال وی پیغمبر ان الله اصطفاه یقینا اللہ تعالی غوره کړی دی دلرا علیکم پتاسو باندې وزاده او زیات کړی دی دلرا بسطتن فی العلم فراخی پا جسم فعلم کے والجسم پا جسم کے واللہ یوتی ملکہ
او الله تعالی ورکوي بادشاہی خپلا من یشاء چاته چې وغواړي والله واسع علیم او الله تعالی وسعت والا دے علم والا دے آیت مبارکہ کے بیان دے چې بنی اسرائیل او د خپل پیغمبر نه د بادشاہ مطالبه کړې وه چې موږ له یو بادشاہ مقرر کړه. پیغمبر دی اول پوه کړو چې بادشاہ به مقرر شي د جهاد حکم براشي واسنه او د خپل عادت مطابق یا نه منې اعتراضات کوي دیویم به اطاعت وکړو. پیغمبر الله تعالی ته سوال وکړو الله جل شانه پیغمبر ته وحی راولېږله چې ردي بادشاہ به طالوت وي. پیغمبر قوم ته بیان وکړو چې طالوت ستاسو بادشاہ دی. خلکو اورېدو سره اعتراضات شروع کړو. طالوت کې د بادشاہۍ څه صفات دي؟ د طالوت خاندان او نسب زمون نه کمزور دی. طالوت مالدار نه دی، غریب دی. په طالوت کې د بادشاہۍ څه دي؟ پیغمبر وی چې الله تعالی طالوت له 3 صفات ورکړي دي. یو دا چې دل الله تعالی ناشنا علم ورکړی دی چې هغه تاسو سره نشته. نسب تاسو سره شته لیکن د علم هغه شرف تاسو سره نشته. دویم دا چې دل الله تعالی جسمانی قوت او طاقت ورکړی دی چې په تاسو کې نشته دی. او د بادشاہ پر دا 2 خبرې ضروري دي چې هغه الله تعالی جسمانی وقار او هیبت ورکړی وي او هغه مدبر وي چې هغه تدبیر کولی شي د کارونو، فوج نظم او ضبط برابرولی شي، د میدان نقشه باندې پوهیږي او جهاد او په جنگ باندې پوهیږي. واقعي د لیډرشپ صفات موجود او دا په طالوت کې دي. دریم دا چې الله تعالی د انتخاب کړی دی او د الله تعالی په خپل انتخاب کې غلط نشي کېدی چې الله تعالی طالوت تاسو لپاره منتخب کو نو وی منئ که په ظاهره کې تاسو سنخ کاری د الله تعالی انتخاب کې غلطي نشي کېدی. الله پیغمبر چې تاسو ته وی نو فوراً عمل پکار دی، اعتراض نه پکارو. وقال لهم نبيهم او دی ته پیغمبر ددی شمعیل علیہ السلام دی ته وی چې الله تعالی طالوت بادشاہ مقرر کړی دی. اصل کې د دین مخکې په بنی اسرائیلو کې 2 خاندان او یو خاندان کې با نبوت را روانو او په بل خاندان کې با بادشاہت را روانو. د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو پای کې یو زوی لاوی وو. د لاوی په خاندان کې نبوت را روانو. موسی علیہ السلام د لاوی په اولاد کې دی. هارون علیہ السلام د لاوی په اولاد کې دی. نو د نبوت دا سلسله په لاوی خاندان کې را روانه وه. نالنګ داسو واجب او فرض نو خو الله تعالی به رالیږلو. د دین خود به خود دی یو قانون او یو اصول دا تیرو باسو چې ګنې نبوت خو که راځي نو صرف لاوی خاندان کې به راځي. حالانکې دا خو ضروري نه ده. الله تعالی خو نبوت هر چا له ورکوي چې خپله خوښه ده.
الله تعالی د خاندان او د قیدی پابند نه دی. نو دیوی چې بس نبوت خو راځي نو د الله وي په اولاد کې به راځي. او بادشاهان چې وو هغه به د یهودا په اولاد کې وو. یهودا هم د یعقوب علیه السلام زوی دی. دا سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام دا د یهودا په اولاد کې دي. نو چې څونه بادشاهان را ربلو مخکې ټول د یهودا په اولاد کې وو. نو دوی چې بادشاه د یهودا په اولاد کې پکار دی. دلته کې طالوت چې دی نو دا نه د یهودا په اولاد کې او نه د لاوی په اولاد کې دی. دا د بنیامین په اولاد کې او بنیامین د یعقوب علیه السلام کشر زوی و. یوسف علیه السلام سکر ورو. حالانکه د بنیامین په اولاد کې نه نبی راغلو نه بادشاه راغلو او دا لومړنی کار وشو. چې څنګه پیغمبر دیدو چې طالوت نو دی فوراً اعتراض وکړو. یو خدا چې دا بنیامین په خپل مغه ټیم کې کمزوري مکشري او دا نور زامن پرونه خو مشرانو او بیا هغه اولاد او نسل هم دغه شان را روانو چې غریبه کورنۍ وه. طالوت هم د یو غریبې کورنۍ سره تعلق ساتو. د خپل نوم ساول و، ساول بن قیس و. دا طالوت د صفتی نوم دی. ډېر زیات دنګو، دومره دنګو چې خلک به ولاړو نو خلکو به چې ده ته بره کتل به نو سر به یې بره کو او چې یو انسان به لاس داسې بره کړو د اوږې ته به ورسېدو. دومره دنګو پای کې ځکه ورته طالوت وایي. د طویل نه د طویل دنګ او اوږد ته وایي. دا طالوت د خپل ذاتی نوم دی، صفتی نوم دی. خپل نوم یې خو ساول بن قیس دی چې د بنیامین په اولاد کې دی. نو دی چې په طالوت کې د بادشاهۍ څه دي، د ده حسب و نسب زمونږ نه کمزوری دی، بل غریب دی. لیکن الله تعالی دله ناشنا صفات ورکړو. تفسیر بغوی لیکلی دی چې او قرطبی هم لیکلی دی چې کان دباغن دبا چمړه رنګ کوله، رنګ سازو، سرمنې به یې رنګ کولې، خرڅولې، محنتي و. دویم قول دا دی چې نه کانه سقاءنو دبا د دریای نیل نه اوبه راوړي په خره باندې، مشکیزې به یې ډکې کړی به خلکو باندې خرڅولې او څکولې به. نو د ده نه هغه خپله خره روکه شوې وه او وهب بن منبه وي چې نه د پلار اوښان و نه هغه ترې روک شوي وو. اوښان او یا خره روک شوي وو. نو پلار یې راولګېد، یې ولېږه چې لړ شه یو غلام یې ورسره م کو چې څاروي را پیدا کړه. نو دی روانو نو د سموئیل علیه السلام د کور په خوا کې تېرېدو. د وی د بس ګرځم راشه د پیغمبر له به لړ شو دعا به راته وکړي. الله تعالی موږ ته دا څاروي پیدا کول اسان کړي. دی چې کور ته راغی د دې نه مخکې سموئیل علیه السلام چې کله دعا وکړه چې خدای بادشاه مقرر کړي نو وحی راغله چې دغه په کور کې یو ښکر و. نو هغه ښکر کې به دې تیل اچولي و د بیت المقدس و برکتي تیل و. نو الله جل شانو پیغمبر ته وویل چې کله په دې تیلو کې جوش راغی
چې کله یو سړی ستا کور ته راغی او د هغه په راتلو سره په دې تیلو کې جوش راغی نو پوه شه دا سړی بادشاه دی. هغه تیل په اخکر کې پراته وو او دا طالوت راغلو د خپلو خرو د کتو دپاره چې پیغمبر راته دعا وکړي. چې څنګه راغی نو هلته کې اخکر کې هغه تیل چا په جوش باندې شو. نو پیغمبر وکتل چې بھائی دا خو دې سړي په راتلو باندې داسې وشو، دې خو راشه. نو پیغمبر سره یو همسا وه. دویم نشانی دا وه چې دا همسا وه د هغه د قد برابري، نو چې همسا سره هغه ودرو نو هغه بلکل سر برابر وه. بس پیغمبر وی چې ته بادشاه یې. هغه چې قوم د ما نه مطالبه کړې ده زه خو دې راغلی ما. هغه ولې فوراً د شړشمو هغه تیل چې وه مقدس تیل و ولې په سر باندې ولګولو او ورته یې ستا د بادشاهۍ یو نشاني دام ده چې ته کور ته لړ شي نو ستا حیوانات او څاروي به کور کې به موندلي شوي، یعنې ستا نه مخکې به کور ته تلي. او دی چې کور ته راغی نو هغه څاروي هم کور ته راغلي وو. ټول نشانات په ده کې برابر شو. بیا سموئیل علیه السلام راغی نو قوم ته یې ووایي چې الله تعالی ستاسو فرمایش قبول کو او ستاسو لپاره طالوت بادشاه مقرر کو. ناغی اعتراضات شروع کړو چې ده کې د بادشاهۍ کم صفت دی. فقال لهم نبیهم او دیتا پیغمبر د دوی دلته کې نبیهم وی او مخکې لنبی لهم ویلو. هلته نبی نوی نو دی لا پیژندنه چې دا نبی دی او که نه. بیا خو نبی دی سر وخت تیر کړو دی مطمئن شو چې واقع دا زمونږ پیغمبر دی. ځکه دلته کې بیا نبی یهموی بغیر د لام نه. ان الله بېشک الله تعالی چې دی قد بعث لکم یقین مقرر کړی ستاسو لپاره. پیغمبر سوی ان الله بېشک الله تعالی قد بعث لکم مقرر کړی ستاسو لپاره. پیغمبر د ان الله نه خبره ځکه شروع کړه چې هغه تر بني اسرائیلو عادت معلومو چې دی خو ګوره په هر کار کې کار لري. دی خو د ویښتنم پوستکي وباسي نو دی خو د هغې په هر څه کې دی کاري. نو هغه دا و چې الله تعالی ګورې دا بادشاه مقرر کړی دی. یعنې دا ما د خپل ځان نه رایې نه ده او نه چې کندنو داندې شوې ده یا چې کنه بل څه طریقې سره ما د بادشاه مقرر کړ بل څه خبر نشتم. دا الله تعالی د انتخاب کړی دی. ان الله بېشک الله تعالی چې دی قد بعث یقینا مقرر کړی دی. تاکیدات یې وروړو چې بني اسرائیلو اعتراضات ونه کړي. ځکه ظاهره کې د اعتراضات موقع ډېرې وې چې دی خو به وي چې دا څنګه بادشاه شو. تر اوسه پورې خو د بنیامین په خاندان کې چې د بادشاه او پیغمبر نه دی راغلی دا لا څنګه وشو. نو ځکه پیغمبر د ان الله نه خبره شروع کړه چې بېشک الله تعالی چې دی قد بعث یقینا مقرر کړی دی لکم ستاسو لپاره طالوت لره ملکن بادشاه. دا طالوت د صفتی نوم دی. طالوت برن فاعولو دنګ ته وایي چې ډېر زیات دنګ وي. ملکن بادشاه په کار خدای چې دی فوراً منلی وي
ځکه د پیغمبر اسی خبرم صحیح وي، یعنی پیغمبر که د خولې نه یو خبره وښیي دا غلطه نی، بیا چې پیغمبر دا وایي چې الله تعالی داسې ویلي دي، بیا خو چاله هم د اعتراض حق نه دی پکارو. حالانکه د پیغمبر عام خبرم صحیح صادق او مصدوق، هر یو پیغمبر دغه نه په د خولې نه غلطه خبره نه وځي. بیا چې پیغمبر دا وایي چې الله تعالی داسې کړي دي، بیا خو بني اسرائیل بالکل اعتراضات نو پکارو، لیکن هغوی فوراً بغیر د سوچ او د سمج نه او بغیر د مشورې نه شروع شو. قالو دی وی انا یکون له، دا نار تعجب د پاره دی، دی ډیر په حیرانتیا او په تعجب سره وی وینه لکه په طالوت کې د بادشاهۍ سری دی به زمونږ بادشاه لکه څنګه شي، په ده کې کومه خبره د بادشاهۍ موجود ده. انا یکونو یعنی متعجبین من ذالک، ډیر په حیرانتیا سره وی انا یکون له، سرنګ به وي د ده لپاره الملک بادشاهي. روح البیان دو قوله لیکلی دي، یو قول دا چې په دې وینا سره دی کافران شو، ځکه په پیغمبر باندې اعتراض وکړو چې دا لا سوایي. پیغمبر وی چې الله تعالی مقرر کړی دی، نه دا لا څنګه چل دی، دا لا څنګه بادشاہ دی. نو د پیغمبر په خبر باندې اعتراض کولو او انکار کولی سه انسان کافر کیږي. او دویم قول داری چې نه انکار دی نه کو، لیکن دی حکمت او د مصلحت او د علت تپوس کو چې زه ټیک ته چې الله تعالی مقرر کړی بس بادشاہ خو دی، لیکن جس حکمتونه مونږ ته بیان کړي چې دکې د بادشاهۍ حکمتونه او فلسفه څه ده. حالانکه الله جل شانه پیغمبر د حکمتونو د تبلیغ د پاره نه راځي چې خلکو ته حکمتونه بیان کړي. پیغمبر خو د الله حکم بیاني امت ته او خلک به مني. بخاری کې روایت ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا یو سړی تپوس کو چې دا 5 منځونو کې ولې په دې 2 منځونو کې قرات سرن دی او په 3 منځونو کې قرات جهرن دی. د ماښام او د ماخستن او د سحر منځ کې قرات په جهر سره کیږي او ماسپښین او مازدیګر کې قرات سرن کیږي. د دې سوجه ده یعنی مصلحت او د کې څه حکمت ده. نہ ابو هريره رضی اللہ عنہ توی یہ بنور سن پوئیگو خو نبی علیہ السلام مونگتا پا دے 2 منزون کے قرات پا جہر سر نرے کڑے بس مونگے نکو، اور نبی علیہ السلام مونگتا پا دے 3 منزون کے قرات پا جہر سر کڑے بس مونگے کو. بدا جواب دے رہا دی. او بل روایت کې بیا ابو هريره رضی الله عنه داسې وایي چې نبی علیہ السلام هم دا کار د ځان نه کړی، خو چې الله تعالی ورته جهر وکړو جهر یې وکړو او د ماښام او د ماخستن سحر کې جهر سره قرات وکړو او په دې 2 منځونو کې ورته الله تعالی حکم ونه کړو بس وی نه کو. بدا جواب دی دغه دار خبر حکمت او فلسفه دار چاکار ہونے چرسو کو دی باندې ځان پویا کی د باندې ذهن سونه ده معلومات سونه چې یو پر سبا ځان پویا کی. نو دا پیغمبر دې خبرو پابند ني چې خلکو ته د مصلحتونو او حکمتونو بیان کی، لیکن قوم چونکه مطالبه وکړه انا یکون له سرنگی بوی در پارا الملک بادشاہی
ځکه چې دی خو نه د الله وي، د خاندان نه دی او نه د اولاد نه دی او نه د یهودا د اولاد نه دی. علینا په مونږ باندې، یعنی بیا بادشاہي په مونږ باندې وي. یو خدا چې بادشاہ په بل چا باندې شي، تاسې بادشاہ کې او بل قوم ته بیا خو الله څه خبره ده، لیکن بیا په مونږ باندې د بادشاہي. نو ونحنو حق، او حال دار چې مونږ زیات حقدار یو، بالملک په بادشاہي سره منه ددنه. د بادشاہي حقدار خو مونږ یو چې خاندانو مو دا سر کې چې کم اشراف د قومو، د قوم چې کم سردارانو، کم معزز خلکو، چې کم امیدوارو، هغوی دا خبره کوله چې نه چې بادشاهي خو مونږ له پکار دی، د مونږ حق دی، مونږ به د بادشاهۍ جوړېږو. ولم یوتا، او حال دار چې نه دی ورکړی شوی دته ساعتا من المال، فراخی او گنجائشو. ساعت گنجائش تا فراخی توی، من المال د مال نه، د سره مالم نشتا. ځکه د بادشاہ دپاره بنیادي خبره چې هغه سره مال او دولت ډیر زیات وي، چې هغه بیا کله کله خپل مخالفین په مال باندې اغستیم شي، هغوی سره جوړ توړم کولی شي. لکه مال خو دې لپاره خلک استعمالي چې خپل مخالف به بیا په مال باندې خوله به وله بندی به، نو دله خو دونه مال پکار دی. بلکل دا چې څنګه موجوده کار دی که نه، دغه شان کار بني اسرائیلو کې مو چې بس مال ښه ډېر پکار دی او اوچت خاندان پکار دی بسو. او دا دواړه په ده کې نشته دی. پیغمبر جواب ورکي د بادشاہي مال سره څه تعلق دی، او دارنګې د بادشاہي حسب و ناسب سره څه تعلق دی. بادشاہ خو د صفاتو نوم دی چې چا کې صفات موجود وي، د صفاتو خبرې نه کوي او د مال و دولت خبرې کوي. قال وی پیغمبر ان الله بشک الله تعالی چې دی اصطفاه غوره کړی دی دلره. اصطفا چانټي ته وي، چونه، لکه څنګه چې انسان سبزی اخلي یا میوه اخلي، نو دانه چې وسار سره واچي ځان له پکې ګوري، چاڼ پکې کی، دې ته اصطفا ویل کېږي. الله تعالی په پوره بني اسرائیلو کې غوره کړی دی دلره، چانټي یې کړې ده. دا الله تعالی داسې نه چې ګنې بس چې چا په نصیب رووتو، چا نمبر رووتو، چا حسنې رووتو، دا حسنې کار نه دی، دا الله تعالی انتخاب کړی دی. اصطفاه غوره کړی دی دلره علیکم پتاسو باندې. دا د الله تعالی انتخاب دی او دې کې غلطي نشي کېدی. مشوره کې غلطي کېدی شي، په ووټنګ کې غلطي کېدی شي، فرای کې غلطي کېدی شي، لیکن د الله تعالی په انتخاب کې غلطي نه. او باقی خبره ده چې تاسو مال او دولت وزاده الله تعالی غوره کړی دلره. تفسیر بغوی لیکلی دی وی اصل کې الله تعالی د بنی اسرائیلو نه د لاوی او د یهودا د اولاد نه دا نبوت او خلافت ځکه واغستو چې دی کې د حد نه زیاته بېحیي راله، او دومره بېحیي په دې کې راله چې دی به په لارو کې د رڼا ورځې خپل خواهشات زنانو سر پوره کولو. دومره دی پریوتي و د معاشرې نه او دومره بېحیا شوي وو. د دې وجې نه الله تعالی دې نه دا دوه نعمتونه واغستو
دا تفسیر بغوی لیکلی دی چې دا د بې حیا د وجې نه او د بې غیرتوب د وجې نه الله تعالی دینه بادشاهت هم واغستو نبوت یې هم واغستو. هغه الله تعالی د بنیامین اولاد ته ورکو. د بنیامین په اولاد کې دا طالوت چې دا غیرتمند انسانو، دا خوددارو او محنتی او کاریگر او مزدوری کار کسب به کو. نو دیو جن الله تعالی دل دولت ورکو. وزاده الله تعالی زیات کړی ری دل را بسطتن په فراخی کې دیخو فراخی په مال کې غوښتا وی الله تعالی دل فراخی ورکړی خو مال نه بلکې فی العلم په علم کې دل الله تعالی ډیر زیات علم ورکړی دی او دا علم د دین او علم د سیاست ان د بادشاہ لپاره چې څومره علم پکار دی چې هغه نظم و ضبط قایمولی شي، هغه په میدان باندې پوهیږي یا دشمن باندې پوهیږي، دا ناشنا علم چې الله تعالی دل ورکړی دی. او بعد وی چې نه علم نه مراد علم د جنگ دی چې د جنگ په امور باندې پوهیږي. فی العلم په علم کې والجسم او په جسم کې، جسم کې هم دی فراخ دی، جسمانی قوت او صلاحیت برابر دی، دی دنګو مو وجودی مضبوطو مو جوړونه کلک او مضبوطو. او دا دواړه خبرې بادشاہی د پاره او کمانډر د پاره پکار دي چې جسمانی قوت نو په دشمن به روب راځي او په خپلو ماتحتو باندې وقار به وي او چې علم وسره نو مسله په احسن انداز کې حل کولی شي. فی العلم والجسم په علم کې او په جسم کې او د انسان فوقیت او مرتبه په علم سره کیږي. عطا ابن ابی رباح رحمه الله تابعی دی او جلیل القدر تابعی دی. بخاری کې رد روایتونه دي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد دی. په ظاهره کې پدې کې یو صفت د بڑاینو درنګ نتک تورو الله سخو باندې معذورا شلو او پسترګو باندې معذورا و نبا ګرځې دې شو نو پاسې دې شو، لیکن الله تعالی ول ورکړو علم شاګردانو بس هر پدی باندې خسن یا 4 نمبر به کې خودو چې یو د بوستاج مدرسې ته بدم بلې زوی بوزما سحر په دروازه طالبان لاړو پدی باندې بدای جنگو چې موږ په خپل وګ باندې وړو. اوس په ظاهره کې څه موجود دي خو علم د وجنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ما رأیت افضل من عطاء ابن ابي رباح، امام عطاء ابن ابي رباح نه لوی فضیلت ول انسان معنی ردلی. نو په علم سره د انسان مرتبه او فوقیت هغه اوچتیږي او کچره علم نشته نور ارسشتن دی رئیسم نه دی. بسطتن فی العلم والجسم فراخی پا علم کے او پا جسم کے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ دادا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ زید دو فتح پوری مسجد کے درس ورکو درس قرآنو یو انگریز راغلو پا درس کی ناستو شاہ سے درس خو بناشنا درسو دا درس نه بعد انګریز وی چې کم د کار خلق د ناغي په مدرسو کې په جماعتونو کې ناشتي او چې کم بیکار د ناغي راغلي په پارلیمنت کې ناشتي نو خود په تاسو باندې انګریزان حکومت کینو
دا د کار خلک دي پر څه باندې پوهېږي داري انګریز چې د چا تعریف وکړي دا معمولي خبر نه ده چې دی په هر څه پوهېږي نه په مدرسه کې جومات کې ناست دی هغه چې کوم للو پنجو دي چې په هېڅ هم نه پوهېږي چې چا له سورې اخلاص هم نه ورځي او نه ولا شپږ کلمې ورځي نه هغه ناست سیاست کې او هغوی په پارلیمنټ کې ناست دي به دغه کار نو شروع نو عجب دور دیدم دری پادشاهی که للو و پنجو شماش و سپاهی این آشنا دور میره چې چته للو پنجو دی ناغا مشران شوی دی فی العلم والجسم پا علم کې او پا جسم کې والله یؤتی او اللہ تعالی ورکوی ملکه بادشاہی خپله من یشاء چاته چې وغواړي دا د الله تعالی دین دی چې چاله ورکي دا نه طالوت له ورکي یعنی اعتراض نه پکارو والله واسع علیم او الله تعالی وسعت والده الله تعالی وسعت ورکوي چاله په علم کې او چاله مال کې او علیم پوهه دی چې الله تعالی د انتخاب وکړو تاسو تابعداري وکړئ او دې ته نبی د دی بشک الله تعالی چې یقین مقرر کړی تاسو لپاره طالوت نر بادشاہ وې دې څرنګه به در لپاره بادشاہي په مونږ باندې او حال دا چې مونږ زیات حقدارو په بادشاہي سره دنا او حال دا چې نو ورکړی شي ته فراخي د مالو وی پیغمبر یقینا الله تعالی چې دې غوړه کړې دلته پتا سو باندې او زیات کړې دلته فراخي په علم کې او په جسم کې الله تعالی ور کوي بادشاہي خپل چاته چواړي او الله تعالی او ساتواله دې کوی دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم او دیتا پیغمبر ددوی ان آیت ملکه بیشک نها د بادشاہ ددو اندادا یاتیکم التابوتو چرازی بتاوستا صندوق فیہ سکینتن چپائی کی اطمینان بوی من ربکم دستاس رب د طرفنا وبقیتن او باقی پاتی شوی سیزونا مما دهعنا ترک آل موسیٰ چپری ہو دیو موسیٰ علیہ السلام وآل هارون او هارون علیہ السلام تحمله الملائکہ وچتوی بدیل را فرشتی ان فی ذالک بیشکا دی صندوق پراتلو کی لآیتن خامہان لوی نخدا لکم ستاسر پارا ان کنتم مؤمنین کچریے تاسو یقین کون کی بنی اسرائیلو
د خپل پیغمبر نه د بادشاه د مقررولو مطالبه وکړه. شمایل علیه السلام د وحی په ذریعه سره خلکو ته اعلان وکړو چې ستاسو بادشاه طالوت دی او د ده تعین الله تعالی کړی دی. قوم اول اعتراض وکړو چې په طالوت کې د بادشاهۍ څه نښه ده؟ د ده نسب او حسب هغه د بادشاهانو نه دی. پیغمبر وی چې الله تعالی در علم ورکړی دی او جسمانی قوت او طاقت ورکړی دی. الله تعالی را دې انتخاب کړی دی. بهر حال قوم بیا مطالبه وکړه چې داسې یو واضحه نشانی پکار ده چې زمونږ اطمینان وشي چې واقعي دا طالوت بادشاه دی. علم خو ښکاري نه او جسمانی قوت او طاقت خو په هر چا کې وي. نو موږ له داسې یو نښه پکار ده چې زمونږ د زړه اطمینان وشي چې واقعي طالوت د الله تعالی را طرف نه بادشاه دی. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې رد د الله تعالی را طرف نه نشانی دا ده چا کم صندوق ستاسو نه روک شوی دی او تاسو ورپسې ګرځئ، هغه به الله تعالی رده په لاس باندې پیدا کی. بنی اسرائیلو کې یو صندوق و چې دا حضرت آدم علیه السلام له الله تعالی ورکړو او دا د شمشاد لرګي نه جوړ شوی و. 3 ګزه اوږد او 2 ګزه شرعي دا پلن و. د 3 ګزو نه نن سبا په حساب سره 4.5 فوټه جوړیږي. اوږدوالی یې 4.5 فوټه او پلنوالی یې 3 فوټه و. دا آدم علیه السلام سره و. بیا د آدم علیه السلام نه بعد شیس علیه السلام تراغه او داغه نه بعد بیا تر دې چې ابراهیم علیه السلام ته ورسېدو او د ابراهیم علیه السلام نه بعد بیا اسماعیل علیه السلام ته او بیا یعقوب علیه السلام ته او د یعقوب علیه السلام نه بعد بیا موسی علیه السلام ته او د موسی علیه السلام نه بعد بیا مختلفو پیغمبرانو ته. په دې صندوق کې اسحاق علیه السلام کمربند پروتو. د موسی علیه السلام پړی مبارکې پرتې وې او د موسی علیه السلام هغه همسا پکې پرته وه. د هارون علیه السلام پټکې او د هارون علیه السلام همسا پکې وه. آدم علیه السلام ته چې کله دا صندوق راتلو نو روح المانیم لیکلی دی او تفسیر بغویم لیکلی دی چې په دې کې د انبیاء کرام علیهم السلام تصویران هم په دې کې وو. نو په دې صندوق کې د تورات شریف اوریجنل نسخه پرته وه او دا شان کافیز یو پیمانه ده چې په دې باندې به بنی اسرائیلو ناب تول کولو. یو پیمانه پکې پرته وه چې پای کې دا من او سلوا، نو دا منو په یو کافیز پکې پراته و. دا صندوق ډیر بابرکت و. بنی اسرائیلو کې چې کله اختلاف براغی په یو خبر باندې او پیغمبر به نو موجودو، نو په دې صندوق باندې به دې فیصله کوله.
دې صندوق به خبرې کولې، دې صندوق به وایي چې کم فریق په حق باندې دی. دغرنګه چې دی به کله جنگ کو نو دا صندوق به دی خپلې مخې ته وړو. د دې نه به چې کله آواز راغی نو دی به پوه شو چې د الله تعالی مدد راغی، نو دی به حمله وکړو، الله تعالی به دی له فتح ورکړه. چې کله بني اسرائیل سرکشه شو، په ګناهونو کې د حد نه تجاوز وکړو او بې حیایي په دې کې شروع شوه. نو کله چې جالوت او قوم عمالقه په دې باندې حمله وکړه، نو د حملې دوران کې دا صندوق یې دې نه وړو او د هغې د وجې نه دی په قسم ازمایښتونو کې مبتلا شو. دا صندوق چې کله هغې وړو قوم عمالقه و، نو د هغې هلته کې یو بتخانه وه. په هغه بتخانه کې دی د یو بت د لاندې کېښودو. چې سهار شو ویې کته نو هغه بت لاندې و، صندوق پې د پاسه و. حالانکه دې صندوق لاندې ایښودی و، بت یې پاسه ایښودی و. نو دی راولګېدو، دا بت یې بیا د صندوق د پاسه کېښودو، د هغه د خپې یې په میخونو باندې او په زنځیرونو باندې ور وتړلې چې صندوق بیا ګډوډ نشي. لیکن چې سهار شو ویې کته نو د بت هغه خپې او لاسونه مات شوي وو او هغه بیا صندوق د لاندې و. او په دغه بتخانه کې چې نور څومره بوتان و نو هغې پړ مخې پراته وو. نو دی غوسه شو، دا صندوق یې رابار کو، د بتخانې نه یې بار وغورځو، د کلي یو طرف ته یې وغورځو. نو د هغه طرف په خلکو باندې بیماري الله تعالی مسلط کړه. بیماري دا وه چې په دې سټ کې درد شروع شو، او چې رچا په سټ کې به درد شروع کېده نو مړ کېده به. وبا او طاعون پې راغی، نو په هغې سره بلا خلک مړه شو. نو هغه خلک پوه شي یره دا مسله خو دې صندوق د لاسه جوړه شوې ده. نو هغوی دا صندوق بل کلي ته ولېږو. نو هلته الله تعالی په خلکو باندې طاعون او وبا مسلط کړه، تر دې چې 15 کلي په دې سره تباه شو. په دغه کلي کې یو ښځه وه چې د بني اسرائیلو او دې قید کړې وه. هغه ښځې هغه خلکو ته وی چې دا ټول مسلې تاسو د صندوق د لاسه جوړیږي. دا د انبیاء کرام علیهم السلام د لاسو بابرکته صندوق دی، نو دا د خپل کلي نه لرې کړئ. دې تاسو بې حرمتي کوئ، توهین کوئ. خلکو هم یقین راغی. نو هغې راولګېدو، یو ګاډي یې وکته او دا صندوق یې پکې کېښود او هغې ته مخې ته 2 غویان وتړلو او دا ګاډي یې د بني اسرائیلو علاقې طرف ته مخه کړوله. الله جل شانو 4 فرشتې راولېږلې او د غویانو حفاظت یې کو، د صندوق حفاظت یې کو، او تر دې چې دا ګاډي نیغه د بني اسرائیلو منځ ته راله. دلته بني اسرائیل توبه طائب شو، توبه یې وباسله د خپلې سرکشۍ نه او د ګناهونو نه، او دی په پیغمبر باندې متفق هم شو. دلته کې دی د بادشاه مطالبه هم وکړه او هلته الله تعالی په قوم عمالقو باندې دا حالات جوړ کړو. نو الله تعالی نظام برابر کو، دلته دی توبه قبوله شوه او هلته فرشتو په ذریعې سره هغه غویان او صندوق
نیغ د طالوت کور ته راوړو. قوم هم دا مطالبه کوله چې د طالوت بادشاه نشانی څه ده؟ د دې نه لویه نشاني بل څه کېدی چې هغه صندوق چې روک شوی و څومره زمانې نه هغه الله تعالی واپس کو. هغه صندوق چې کله دې کور ته راغی د دې ټولو اطمینان شو په دې خبره چې واقعي طالوت د الله تعالی را طرف نه زمونږ بادشاه دی. وقال لهم نبیهم او دې ته پیغمبر د دوی چې شموئیل علیه السلام دی ان آیت ملکه بېشکه نښه د بادشاهۍ د دې طالوت د بادشاهۍ نښه او نشانی خو ته مخکې مو ښودلې چې الله تعالی وله عجیبه علم ورکړی دی، سمج ورکړی دی او جسمانی قوت او طاقت دی پکې، لیکن په دغه نښو دې اطمینان نه کېدو. وی مونږ له ظاهري معجزه پکار ده، ظاهري نښه پکار ده. لکه هر یو پیغمبر د علم کمالی پکې، لیکن بیا هم خلکو ته علم نه ښکاري، هغه معنوي صفات نه ښکاري، نو قوم د پیغمبر نه د معجزاتو مطالبه کی. نو دارنګې طالوت کې دا خبرې موجود وي، لیکن هغه وی چې نه ظاهري معجزه پکار ده. نو پیغمبر ورته ظاهري معجزه دا ده ان یاتیکم التابوت دا چې راځي به تاسو ته صندوق. تابوت دا د توب نه دی، تا وو او با. تاب یتوبو توبا معنی واپس کېدلو. دې توبې ته توبه ولې وایي؟ انسان د الله تعالی نه تښتېدلی په ګناهونو سره، نو دې چې توبه وایي بیا واپس شي. لکه ماشوم چې د کوره خفه شي جګړه وکړي وتښتي، چې کله نادم شي نو بیا واپس کور ته راشي. دارنګې دې توبې ته هم توبه ځکه وي چې انسان د الله نه خفه شوی دی او دې تښتېدلی دی، نو چې کله واپس کیږي نو ځکه ورته توبه وایي. دا د توب نه دی او توب معنی واپس کېدلو. دې صندوق ته ولې تابوت وایي؟ دې کې چې انسان کم امانتونه او کم اشیا پکې کیږي نو دې وله بار بار واپس کیږي او راځي، کله تې څه رالي او کله تې څه رالي. یاره دې صندوق کې چې دننه کم څیزونه پراته وي نو کتې تې راوالې د استعمال دپاره نو بیا خلک واپس هلته رسي، یاره دا صندوق کې واپس کېده چې ګډوډ نه شي، نو ځکه ورته تابوت ویلې کېږي. التابوتو صندوق دې کې د آخرې تا زائد ده، توابوتو اصل کې. التابوتو دا صندوق فیه چې پدې کې، فیه پدې صندوق کې یا فیه فی اتیانه، دا صندوق چې تاسو ته راشي نو تاسو ته به اطمینان نصیب شي. ځکه د دې په طالوت باندې خو اتفاق نو، دړه مطمئن نو چې دغه آخر د بادشاهۍ څه دي. خو زه پیغمبر ورته وایي چې کله دغه صندوق راشي تاسو به ایله مطمئن شئ. فیه سکینتن چې په دې کې سکینه ده، سکینه د سکون نه دی او سکون وقار ته وي، اطمینان ته وي، او دا اطمینان او وقار تعلق زړه سره وي. کله چې د انسان زړه مطمئن وي او په سکون باندې وي د انسان ظاهر بدن مطمئن وي، او چې کله زړه د بې قراري وي او په زړه کې بېچیني وي
ټول بدن چې دا بېچینه وي ناکلاره وي. د الله تعالی د مدد یو شکل دا وي چې الله تعالی انسان ته اطمینان ورکړي. فانزل الله سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین. غزوه حنین په موقع باندې حالات جوړ شو. په صحابو باندې حنین والو ناسا په حمله وکړه. صحابه د مخکې نه تیار نو جنگ ته. هغې برنغشي شروع کړو. یو ناشنا انتشار شروع شو. الله تعالی په دغه ټیم کې خپل مدد نازل کو. نو فانزل الله سکینته. الله تعالی اطمینان او سکون په پیغمبر باندې نازل کو، په صحابو باندې. په غار ثور کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. ډېر د یری حالت دی، ځکه پوره مکه مکرمه راوتې وه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په تعاقب کې انعامات مقرر شوي وو، او هغې د غار خولې له رارسېدلو. او تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کافرانو خپې ولیدې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وویل که چېرې دې کې یو تن ښکته وګوري خپلو خپو ته موږ ورته ښکاره شو. دا څومره د دهشت او د خوف حالت دی، لیکن نبی علیہ السلام په اطمینان کې و. الله تعالی فانزل الله سکینته علیه وایده بجنود لم تروها. الله تعالی دغه ټیم کې سکینه نازله کړه په نبی علیہ السلام باندې مو، په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې مو. دا سکینه د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی. د غزوه احد په موقع باندې چې کله حالات خراب شو او ډېر صحابه شهیدان شو، ټول زخمیان شو، ناسا په کافرانو حمله وکړه. دغه وخت کې الله تعالی اطمینان نازل کو، او دا اطمینان او دا سکینه په شکل د خوب کې وه. علی رضی الله عنه زه ولاړم او په ولاړه موږ له خوب راغی. په داسې وخت خوب چاله ورځي، د انسان نه په بستر باندې خوب وتښتي چې کله غم راشي، او بیا په میدان جنگ کې او کافرانو مخې ته خوب راتلل. دا خو ډېر لوی د الله تعالی نعمت دی. نو علی رضی الله عنه چې زما د لاسه به توره پرېوته، ما بیا راغسته. هغه یو څو سکنډه خوب و، هغه الله تعالی دې له ورکړو، دې مطمئن شو، او چې بیا حمله وکړو کافرانو تښتېدلو. نو په داسې وخت کې دا سکینه او اطمینان دا د الله تعالی خصوصي مدد وي. فیه سکینة، په دې صندوق کې سکینه ده او اطمینان دی. یا دا چې فیه فی اتیانه، دا صندوق چې کله تاسو ته راشي نو تاسو به مطمئن شئ او په سکون باندې به شئ. من ربکم، د ستاسو رب د طرف نه. دا سکینه د الله تعالی را طرف نه ده. یعنې دا نه که الله تعالی ونه غواړي نو صندوق به یو اطمینان به نه وي. دا نه چې ګنې په صندوق کې به ذات خود اطمینان دی، نه الله تعالی پکې ایښودلی. دا صندوق دی ته واپس راغی مو، او بیا چې کله داود علیہ السلام بیت المقدس جوړ کو، او سلیمان علیہ السلام چې کله مکمل کو، نو هغه دا صندوق په بیت المقدس کې کېښودو. بیا چې کله وروستو د عراق والو په دې باندې حمله وکړه، نو پای کې دا صندوق بیا غیب شو، او دا لا تر اوسه پورې غیب دی. او دا یهودو
تر اوسه پورې لګیاري دا صندوق را پیدا کی. دی د بیت المقدس کې لاندې بلاشي خدای وکړي، غارونه پکې وکړو. دغه خو د سلیمان علیه السلام په زمانه کې جوړ شوی دی، په غټو غټو ګټو باندې جوړ شوی دی او جناتو جوړ کړی دی. هغه یو ګټه د یو کمرې برابر ده. او خامخا چې دی کودایي کې نو بلا ټیم پې لګي. نو دی لګیاري دی دا صندوق حاصلي. او د یهودو دا نظریه ده چې کله دا صندوق زمونږ لاس لراغی نو بس مونږ بادشاهي پوره دنیا باندې قایمه کو. ځکه هر څه په دې کې دي. په دې کې د سلیمان علیه السلام ګوتمه پرته ده، نور د داود علیه السلام او د انبیا کرامو تبرکات پکې پراته دي. د دې خیال دار چې په دې صندوق کې ټول کمالات دي، او چې کله دا زمونږ لاس لراغی نو بس زمونږ بادشاهي په تمامه دنیا باندې وي. لیکن دا ظالمان په دې خبره سوچ نه کوي من ربکم، سکون او اطمینان په دې صندوق کې بذات خود نشتا، الله تعالی په دې کې خود دی. دا صندوق کدی د لاسو لننم راغی نو د دې پلیتو لاسو کې دای کې برکات نه ښکاره کیږي. با برکات لپاره با برکت لاسونه پکار دي. قرآن کریم بوالو د قرآن کریم نه لوی با برکت کتاب کم کی دی شي، زنده معجزه ده. لیکن نن چې مسلمانان ټول په تنزل شکار دي، قرآن کریم دې سر نشته. ولې سو دا قرآن کریم خو هر چا سره ښکلي ښکلي چاپونه موجود دي، لیکن مسلمانانو کې هغه شان قوت ایمانی نشته. نو سره د قرآن په تنزل باندې دي. او چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کې قوت ایمانی او بابرکت لاسونه و، الله تعالی فتح ورکول هغې. نو خبردار چې دا صندوق که داسې 20 صندوقونه دې ته میلاو شي او لاسونه ګنده او نجس دي، نو بیا هغه برکات او انوارات دې ته نه نصیب کیږي. به من ربکم د ستاسو رب د طرف نه. وبقیتن په دې باره کې بیا بلا کیا ساری دی. چیرې دا صندوق دی وخت کې کم دی کې دی. مفتی ابو لبابه صاحب شاه منصور هغه وی چې دا صندوق دی وخت کې ملک برطانیه په برطانیه کې دای په تخت کې پروت دی، لیکن خلکو تر دې پته نشته، عیسایانو دا پټ کړی دی او یهودو ته دې خبرې علم نشته، هغوی ورپسې یو ځای بل ځای ګرځي. وبقیتن او باقی پاتې شوي څیزونه، بقیه چې کوم تبرکات د انبیاء کرامو باقی پاتې شوي دي. یعنی انبیاء کرام علیهم السلام چې کوم اشیاء استعمال کړي دي، لکه پاڼې شوې او همسا شو، جامې شوې، کمربند او ټوپۍ شوه، هغوی ته تبرکات وي. یعنی هغې کې د انبیاء کرام علیهم السلام د بدن برکت په هغې کې هم راغلی دی. ځکه چې کله یو څیز استعمال شي نو په هغې کې هم اثر پیدا شي، نو هغه په دې کې پراته دي. وبقیتن او باقی پاتې شوي څیزونه، مما د هغې نه ترک آل موسی چې پرېښودي وو آل موسی. آل موسی لفظي معنی د موسی علیه السلام اولادو یا د موسی علیه السلام خاندانو، لیکن دلته کې دا آل چې دا زائد دی، یعنی مقحم دی، یا دا آل په معنا د نفس سره. یعنی موسی علیه السلام بذات خود په خپله چې کوم څیزونه پرېښودي دي، چې کمې پاڼې او کم پیزار او کم همسا د موسی علیه السلام هغه.
وآل هارون او هارون علیہ السلام په خپل چې څه پرېښودي دي لکه دغه پټکي او دغه همسا وه او یادا چې د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام اولاد او خاندانو تحمله الملائکه اوچتوي به دې لره فرشتې فرشتو به دا اوچت کړي او تاسو ته به راځي نو فرشتو خدا نه اوچت کړی هو په ګاډۍ کې راغلو او دوه غویان مخکې را روانو خبر ده چې نگرانی فرشتو کوله دا مجاز دی دا د شورونه چې څه کېده فرشتو په ذریعې سره کېدلو دا په قوم عمالقه کې چې بیماری راغلې وبا راغی طاعون راغی خلک مړه کېده خو د فرشتو په ذریعې سره دا هر څه کېدلو او بیا هغې له الله تعالی پړه کې دا واچول چې یاره دا ځان لرکول پکار دي او بیا هغې دا په دې ګاډۍ کې واچو بیا دوه غویانې مخکې وتړل دا ټول د فرشتو په ذریعې سره نو نگرانی فرشتو کوله او بیا فرشتو هغه غویانو د بني اسرائیلو طرف ته راوستونه نور علاقې خو مې بل خوا به تلي و که نه نو دا د فرشتو دا روړونه مراد دا نه چې ګنې لاس کې به یې نیسلې وي بلکې د فرشتو په نگرانۍ کې به دا د طالوت کور ته راورسي عام طور مفسرین حضرات دا وایي ابن عباس رضی الله عنه وی چې نه دا صندوق به څلور فرشتو په لاسو کې نیسلی وي او هغې به یې راوړي طالوت په دې کور کې به یې کیږي تحمله الملائکه اوچتوي به دې لره فرشتې ان فی ذلک بېشکه په دې کې نو څه کې اے فی رد التابوت د دې صندوق په واپس کېدو کې او پیدا کېدو کې او طالوت کور ته په راتلو کې چې دا ستاسو د سرکشۍ او د ګناهونو د وجې نه روک شوي ستاسو نه الله تعالی ستاسو نه اخیستی خو بیا یې دله واپس درکو نو دې د واپس میلاوېدو کې دا بعضې څیزونه ډېر قیمتي وي د یارموک په جنگ کې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د سر چې کوم دی پټکې والی و د پټکي را پاسې ټوپۍ وه هغه پټکي را دنه پرېوتو حالانکې ډېر ناشنا خطرناک جنگ و یرموک جنگ او پای کې خالد ابن ولید رضی الله عنه د کافرانو په صفونو کې ننوتو خلک حیرانو چې دا خالد رضی الله عنه څه کی خودکشي کې که څه کې دی او دی په کافرانو کې ننوتو ګرځېدو او بیا راغی چاته حضرت څه دې کولو په دې ټوپۍ کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شو په کاغذ باندې او دا زما نه پرېوته د دې دپاره ما دا راکومه که هر څه کېږي دا به حاصلومه چې دا د کافرانو لاس لړ نه شي دا باید تبرکات او بعضې څیزونه د دې لپاره انسان بیا جان هم ورکړي خو چې دا ما ته واپس میلو شي ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیتن خامخا یو لویه نشاني ده لآیتن عظیمتن یو لویه نشاني لکم ستاسو لپاره ان کنتم مؤمنین مؤمنین په معنا د مصدقین سره مؤمنان خو د مخکې نه دي ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو یقین کوونکې او تصدیق کوونکې زما د خبرې او دې ته پیغمبر د دې او روح المانی لیکلی دي چې په دې صندوق کې یو کلمه وه
چې پای سره د انسان لوی لوی مشکلات ختمیږي. تنګي انسان باندې راشي، مشکلات راشي، پریشانی راشي، د هغې نه د وتو یو دعا په دې صندوق کې لیکلې شوې وه او هغه دعا دا وه: لا اله الا الله الحلیم الکریم وسبحان الله رب العرش العظیم وسبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین. وی دا دعا په دې صندوق کې لیکلې شوې وه او دا داسې دعا ده چې انسان په مشکلاتو کې، په مصیبتونو کې، پریشانو کې گرفتار شي، دا دعا دغه ټیم کې دا اسم اعظم دی، بیا انسان د مشکلاتو نه وځي. لا اله الا الله الحلیم الکریم وسبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین. دا دعا وا او دې ته پیغمبر د دې چې بېشک نه د بادشاهۍ د ده دا چې رادي به تاسو دا صندوق چې پای کې به سکون ستاسو رب د طرف نه او باقي پاتې شوي څیزونه د هغې نه چې پرېښودي وو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام، اوچتوي به دې لره فرښتې. بېشکه په دې کې هم یو لویه نښه ده ستاسو لپاره که چېرې تاسو یقین کوونکي